بسم الله الرحمن الرحیم. باب البیاض من الثياب. په کپړو کې سپینې کپړې اغوندل او سپینو کپړو کې کفن ورکول دا مستحب سنت طریقه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلي چې دا ښې کپړې سپین رنګ وله. وبه قال حدثنا محمد بن صباح قال انبا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض. سپینې کپړې بهترې دي کنه، او د سپینې کپړې ډاکټرانې اغوندي ښه که خیال دی جراثیم مراسیم دا شیان پې اثر نه کوي، او سپین شي کې داسې اثر دی کنه چې د سترګې ولا کوم زهریلې شوای سړي بدن باندې څه لګېږي، د مېرې سترګې لمر ولا دا په سړي باندې اثر نه کوي، ځکه چې سپین شی ځان ته نه پرېږدي. ګرمي که نه د تورې د نورې کپړې شو دا خو جذب کوي که نه، نو ډېر بهترې کپړې د دې سره سره نورې خبرې پکې شته چې دا کپړې داسې خصوصیت لري که نه چې سړی ورسره داسې چست چست ښکاري. او دې سره بله خبره دا ده که نه چې د سپینو کپړو کې دا خصوصیت هم وي چې سړی داسې لګي که نه حساس شاندې لګي، دومره غونې پې ولګي که نه، دومره غونې چې پې ولګي که نه خیره میره سړی وایي چې خیرنې شي، حالانکې دومره ډېرې نه وي خیرنې شي. دا نورو کې خو در باندې دنیا ګندونه وي، او چې د مزدورانو ګورې ټوله تېره کپړې اغوندلې وي که نه، بس څومره خیرې پکې را جمع شي د درو کالو ولا پکې را جمع وي، رنګونه ولا ټیکۍ پکې ناست دي خو غم یې نه وهي. او سپینې کپړې چې کار ته اغوندي خلک خاندي درته چې د سپینې کپړې دې څنګه اغوندي، سپینې خو ځکه ښې دي چې پته ښې لګي څومره خیرنه څومره نه ده خیرنه. فلبسوها د سپینې کپړې اغوندئ، او شریعت خو د پاکوالي حکم یې کړی دی چې پاک اوسئ. او ورځې کې 5 ورځې چې اودس کوي که نه، نو 5 ته په 3 کې ضرب ورکړه 3 5 15، نو تا 15 ورځې ازادي ووینځل، نو تا ته بیا د جراثیم د کم ځای نه لګېدلی شي، پوزې دې وینځل شي، خوله دې وینځل شي. او که ته ماسک واچوې که نه چېرې دې سره به زه جراثیم نه واچوې، د سترګو ته ولې ماسک نه اچوې، د سترګو به نه وځي که نه، غوږونو نه اچوې، غوږونه خو یا زهرناک دي که نه، نه پکې ایر ډرم چې کوم دی هلته خو لیکوډز ډېر زیات دي، میوکس او خو ډېر زیات شیان کینچ کوي ځان ته که نه. نو خبرې پکې دا دي که نه چې د پاکوالي شو د سپینوالي شو دا خدای پاک ته ډېر خوښ دي که نه، ځکه چې وکفنو فیها موتاکم مردګانو ته پکې کفن ورکوئ. نو نورو کپړو کې کفن ورکولی شي، تورې سپینې زیړې ودي شنې کې سپینې کپړې کې ورکوئ. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيبه عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثيابكم البياض. کدی ځکه ته د سیوای کنه چې ثياب البياض کپړې د سپینوالي، یعنې سپینې کپړې د ثياب البياض، بیاض یل شي خو بیاض یل شي، ثياب البياض یعنی البياض الثياب البيضة، سپینې تیل شي که نه ثياب البيضة المبيضة البياض، داسې جنس شان دی لفظ یې راوړی دی بیاض یل شي. فإنها اطهر و اطیب. وګوره اطهري دي که نه اطهري وي، نو طهارت خو اصل شی دی پریفیکیشن اسلام کې ډېر اهم شی دی. او پیغمبر اسلام مخکې ویلي وو که نه 14 سوه کاله چې تاسو د پاکوالي ډېر اهتمام ستئ. نن کفار د دې خبرې خپله قایل شي چې صابونونه استعمالوي، دا استعمالوي او فلانکې شي او دغه شي، او لام به یې ډېر صفیانې کوئ، نظافت کوئ، او هغه نه علاوه شیانو باندې اوبه ډېرې اچوئ او اوبه ډېرې څکئ وغیره. نو د ټول شیان څه دي مخکې نه ډېر ثابت شوي دي چې دا تاسو استعمالوئ چې پاکه یې خو خدای پاک دې ساتي که نه. فإنها أطهر وأطيب. وبه قال حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا عبد المجيد بن أبي داود قال حدثنا مروان بن سالم عن صفوان بن عمر عن شريح بن عبيد الحضرمي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال
قول رسول الله صلی الله علیه وسلم ان احسن ما زرتم الله به فی قبورکم و مساجدکم البیاض، چې خشي تاسو پکې د خدای زیارت وکړئ، قبرونو کې خدای زیارت وکړئ، ملایکی به دل رضی تاسو لا او دغه کپړو کې حسابه د پره قیامت تم تاتله نه دی واکنه او جمعه ته لاړ شي د الله کور ته نه دا یو زیارت شو د الله کنه اگر چې مونږ ته نشي ښکاره کېدلی. نو د څه دي البیاض سپینې کپړې دي، د سپینې کپړې وغږوئ. د سپینې کپړې نه وي کنه نه کپړه خو ډېرې شیان شو کنه پکې پکار ده چې جورابې سړی سپینې استعمالوي که بیا خیر نه دی ډېرې ځان ته خبره ده همداسې ټوپۍ شوله پګړۍ شوله نورې تورې استعمالول شي. باب من جر ثوبه من الخیلاء، دی باب کې دا ښایي چې که سړی د کپړې تکبر او غرور دی وجې نه وګرډوي نه ګرډول جر جرو خو دې ته نه شیل چې بس خامخا یې ګرډی مقصد یې دا یاسې بس اوږدې اوږدې پرېږدی که نه نو دا بیا منع دي. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، خدای بوله نه ګوري معنا رحمت په نظر بوله نه ګوري. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال فلقيت ابن عمر بالبلاد، بلاد ځای کې بلاد ځای نوم دی چلته ابن عمر صاحب سره میلاو شومه چې دا خبر د سړی به جهنم ته ځي او خدای بوله نه ګوري رحمت نظر سره. وذکرت له حدیث ابي سعید عن النبي صلی الله علیه وسلم چې د ابو سعید صاحب حدیث مې ولا ذکر چې دا څنګه دی. وقال واشار الى اذنيه، خبر یو کو غوګونو ته اشاره وکړه چې سمعته اذنه، زما د غوګونو دا خبر اورېدلې ده. ووعاه قلبي، زما زړه کې یا ناسته ده بالکل یې د کړې مې ده. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، دا ابو سلمة د ابو هريره نه روایت کوي مخته کنه چې مر بأبي هريرة فتن من قريش يجر سبله، سبل چشتل شي زبال رواته دي کنه سبل کم شین رکړي کې دي تل شي چې سړی د ابو هريره باندې تیر شي ځوانو د قریشو خاندانو کپړې مپړې څه ګرړېدو ځمکې ونې فقال یا ابن اخي الک یا ابن اخي وراره إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. چې کوم سړی تکبر نه خادي خکرونه کوي کني ته خدای پاک رحمت په نظر نه ګوري.